Assalamu alaikum warahmatullah. And today's lecture we will discuss about the United Nations structure for the implementation and protection of the human rights throughout the world. انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کا تین پہلو پہ مشتمل ساخت ہے. ایک چارٹر بیس ارگن ہے جو کہ 6 مختلف ارگنز کام کر رہے ہیں. دوسرا انٹرنیشنل انسٹرومنٹس کام کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے تحت. اور تیسرا اس کا امپلیمنٹیشن میکینزم ہے. It was not until the world witnessed and experienced the horrors of Second World War that the need and realization for the universal human rights system for its protection became apparent and it's resulted in the formation of the United Nations. وہی ریزن تھے دوسری ورلڈ وار میں پوری دنیا نے ہاررز دیکھے. پوری دنیا نے the fat boy and the little boy یا اس کے اثرات بھی دیکھے. 1945 and 44 little boy and fat boy ناگاساکی and ہیروشیما in جاپان. اور اس کے عرض بھی لوگوں نے اس کے ریزن پہ دیکھے. یا اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا یا اپنے حریفوں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا یا دنیا بالکل تباہی کے کنارے پہ کھڑا تھا. دنیا نے کافی نقصان اٹھایا تھا. تو اسی کے لیے ایک ہیومن رائٹس کا ایک میکینزم اور اس کے پروٹیکشن کے لیے اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ایک ساخت کی ایک سٹرکچر کی ضرورت تھی. تو اسی لیے اٹ ریزلٹڈ ان دا فارمیشن آف دی یونائٹڈ نیشن. دا فرسٹ یونائٹڈ نیشن کانفرنس واز ہیلڈ. This is important. The first United Nations UN conference was held in San Francisco between 25th April to 26th June 1945 and it was attended by the representative of 50 states. پہلا سیشن جو تھا اقوام متحدہ کا، جس طرح آج کل نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سیشنز ہوتے ہیں، ہمارے ممالک کے چیف ایگزیکٹو جو ہوتے ہیں وہ شرکت کرتے ہیں. ہر ملک کا کبھی ایمبیسڈر کا اجلاس ہوتا ہے، کبھی پرائم منسٹر، کبھی پریزیڈنٹ یا چیف ایگزیکٹو کا. ہر منتھ 26 ستمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے، اجلاس ہوتا ہے جنرل اسمبلی کا. سب سے پہلا اجلاس کہاں ہوا تھا یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہو گیا. پہلا جب یہ بنا، تنظیم بنا، یہ پلیٹ فارم بنا، تو اس کا اپنا ہیڈ کوارٹر نہیں تھا، اپنا بلڈنگ نہیں تھا، اپنا آفس نہیں تھا. اس لیے کبھی پاکستان میں، کبھی فرانس میں، کبھی جنیوا میں، کبھی ایک ملک میں، کبھی دوسرے ملک میں وہ یہ میٹنگز کراتے تھے. لوگ انوائٹ کرتے تھے کہ یہ میٹنگ میرے ملک میں، میرے سٹی میں کر لیں. ابھی اس کا پرماننٹ آفس بن گیا، ان کا ہال بن گیا، ان سارے میٹنگز ہوا کرتے ہیں. تو یہ پرماننٹ، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. تو پہلا میٹنگ کہاں پہ ہوا؟ سان فرانسسکو میں. یہ 25 اپریل سے 26 جون 1945 تک. اور اس میں کتنے لوگوں نے، نمائندوں نے شرکت کی تھی؟ 50. کتنے؟ 50 لوگوں نے، نمائندوں نے، ممالک نے شرکت کی. اینڈ دس کانفرنس کے the United Nations Charter and laws for the International Court of Justice were adopted. پدې میټینګ کې څه وشو؟ د دې مینیفیسټو سوا، د دې اعلامیه ورته وایي، اعلامیه سو، ډیکلریشن یې بیا سو. په دې میټینګ کې په 25 اپریل نه والا د 26 جون پورې په سان فرانسسکو کې د دې میټینګ وشو. او په هغه کې دا خبره فائنل شو چې د یونائټډ نیشن چارټر چې څومره آرټیکل پکې دی هغه تاسو ته معلوم دي. او د دې نه علاوه د دې یو پرماننت ارګن دی، د اقوام متحده پرماننت ارګن، دا غي نوم دی د انټرنیشنل کورټ اف جسټس. دا غي د لپاره قوانین لاز هم جوړ شو، دا غي د لپاره لاز جوړ شو، څنګه چې زموږ د سپریم کورټ او هائی کورټ د لپاره یا سیشن او ډسټریکټ کورټ، تحصیل کورټ د لپاره لاز دي. کی ارګن اف د یونائټډ نیشن ور السو اسټابلیش. څومره چې پرماننت ارګنز دي هغه لاسونه خپل او سترګې غوګونه پوز او خله ولا جوړ کړو. ٹھیک شو. په دې چارټر کې سان فرانسسکو دا میټینګ چې کو، دا کانفرنس چې کومو، دا ډېر امپورټنټ وو. یو چارټر پاس شو، د قوانین جوړ شو د انټرنیشنل کورټ اف جسټس لپاره، او د اقوام متحده پرماننت ادارې هم جوړې شوې. د دې بیسیک کی ارګنز هم اسټابلیش شو. سان فرانسسکو کې چې د دې دا چارټر جوړ شو، نو هغه د هیومن رائټس د پروموشن لپاره، پروټیکشن لپاره څنګه کار کوي، دغه د انټرنیشنل کورټ اف جسټس قوانین څنګه پروټیکشن کوي، یا نور د دې چې پرماننت ارګنز دي د اقوام متحده، نو د هغې په ټوله دنیا کې د اقوام د انساني حقوقو څنګه پروټیکشن او څنګه پروموشن کوي. نو چارټرډ بیس ارګنز څومره دي؟ دا د اقوام متحده شپږ ارګنز دي. شپږ بیسیکلی فنکشنل 15 پاتې دي، خو نور دي څومره؟
شپږ دي. د هغې اولنی دی جنرال اسمبلی. جنرال اسمبلی کې د ټولو خلکو نمایندګي وي، د ټولو ملکونو نمایندګي وي. چې څونه ممبرز دي ویلی کېږي چې 193 ممبرز دي د اقوام متحده ممبرز دي، نمایندګي ده. نو د دې کار بیا څه دی او دا د څه دپاره جوړه شوې ده؟ خو دلته به موږ وایو چې د څنګه پروټکشن کوي، څنګه پروموشنز کوي د هیومن رایټس تھرو آؤٹ د ورلډ. دا د دې سیشن چې کوم دی هر کال د دې سیشن په سپتمبر کې راغوښته کېږي اجلاس. هله ګوله جوړه کړي که نه پاکستان او انډیا، کله په موږ حملې کوي کله په موږ حملې کوو. پوهېږئ که نه چې د اقوام متحده د جنرال اسمبلی د اجلاس لپاره موږ ته څه پکټورل او څه ویډیوز داسې ځونه راشي هیومن رایټس وایلیشن او پروټکشن راشي. پوهېږئ نو خلک ګوري چې ښکلي ویډیو ښکلی تصویر هلته ویسي پرزنټېږي د اقوام متحده کې. دا ریپورټ دی موږ دونه لاس جوړ کړي دي او دلته دا فلمونه موږ جوړ کړي د اقوام د انساني حقوقو د پروټکشن لپاره. او دا بل ملک چې کوم دی که نه زما د دغه سره زیاتی کوي، زما د شیرین سره انفلټریشن کوي، یا په کشمیر کې یا په فلسطین کې یو بل خلک بدناموي. بس یو لانجه جوړه. سیکیورټي کونسل. سیکیورټي کونسل هم د اقوام متحده په پرمننت ارګن کې دی، دا مستقل ارګن دی. د ټولو نه امپورټنټ چې کوم دی زیاتر سیکیورټي ایشوز باندې دوی کار کوي تھرو آؤٹ د ورلډ. او دا د اقوام متحده جنرال اسمبلی کې چې کوم قانونونه، کوم ریزولوشنز او کوم خبرې جوړې شي، کوم اعلامیې جاری شي، کوم ډکلیریشن وشي، د هغې امپلیمنټیشن اکثر دا کوي. پوهېږئ د دې سیکیورټي کونسل په اقوام متحده جنرال اسمبلی کې چې څونه ممبرز دي نو د هغې ډېر کم دي. په سیکیورټي کونسل کې چې 15 ممبرز دي په دې کې 10 چې کوم دي نان پرمننټ دي او 15 چې کوم دي نو فیصلې چې کېږي په میجارټي کېږي. خو یو نان پرمننټ کس به څه وکړي؟ پرمننټ کس وایي چې ما ته څوک سم نه شي ویلی سترګې راوباسي پادشاه باندې که نه. نان پرمننټ کس وایي سبا له تاسې هم ځې. دا نان پرمننټ کس چې کوم دی ملک چې کوم دی د سیکیورټي کونسل دا د څو کالو دپاره صرف د 2 ایئرز دپاره څه او دا په روټیشن باندې دا په صحیح پاکستان هم ممبر پاتې شوی دی او پاتې کېږي را روان دی. ټول ملکونه په روټیشن باندې داسې دا ګړۍ چې چلیږي که نه دا وګوره دا ستنې چلیږي دا یو ځای ته را رسي هر ځای ته هر ملک ته. نو دا هر ملک ته تاویږي پرمننټ ممبرشپ هر چا ته حواله کېږي. نو 10 کسان 2 کاله پس ختمېږي، نوي کسان راځي. او پرمننټ ممبر یې څوک دي؟ څوک دي د ایشیا نه؟ چاینا. د بل پکې څوک دی د ایشیا نه؟ رشیا. بل امریکا نه پکې څوک دی؟ یونایټډ سټیټس اف امریکا. ٹھیک شو. او بیا پکې د یورپ نه څوک دي؟ یونایټډ کنګډم اینڈ فرانس. دا ویټو یو سیس لا ویټو دی ورکوي په میجارټي باندې په 15 کې چې 3 ډیسایډ کړي نو هغه خدا د یو بل سره میلاو دي. بیا د اکنامک اینڈ سوشل کونسل دا دریم مستقل ارګن دی. 4 نمبر دی ټرسټ ټی شپ کونسل COUNCIL. اکنامک اینڈ سوشل کونسل. اکنامک اینڈ سوشل کونسل which is working for the economic and social well-being of the people. It means this organ is working for 15 نمبر چې کوم دی پرمننٹ ارګن څنګه چې شپږ زبانونه دي داسې شپږ ارګنز دي پرمننٹ. 15 دی د انټرنیشنل کورټ اف جسټس چې د دې دفتر په کوم ځای کې دی؟ کورټ په کوم ځای کې دی؟ هیګ کې. هیګ کوپنهیګن. داغه چې کوم دی شپږم نمبر پرمننٹ ارګن چې کوم دی پرمننٹ دفتر چې کوم دی دیٹ از سیکریټریټ. SECRETARIAT سیکریټریټ. سیکریټریټ SECRETARIAT سیکریټریټ. دا یو سټرکچر دی د اقوام متحده. نو دې ته موږ وایو چارټر بیس ارګنز فار دی پروټکشن اف هیومن رایټس. سیکنډ ون از د انټرنیشنل انسټرومنٹ. نو ولنه سیس د پاره کې UN چارټر دی د انټرنیشنل بیل اف رایټس. اینڈ بیل اف رایټس کې بیا دی د یونیورسل اقوام متحده دا چارټر چې پاس شو 1948 کې. نو بیا په 66 کې یو کوی نه شو، په 76 کې بل دا کمپلیټ شو، بیا په 76 کې کمپلیټ شو. تھرډ چې کوم دی third one as the implementation mechanism. Implementation mechanism. UN Commission on Human Rights and Subcommission
Commission, and second one is Human Rights Committee. Human Rights Committee. United Nations High Commissioner for Human Rights. اقوام متحده د هیومن رائټس د پروټیکشن لپاره په درې طریقو باندې کار کوي. درې طریقو باندې. اولنې ده چې د اقوام متحده دنه یو پرمننت سیټ اپ دی او هغه سیټ اپ چې کوم دی هغه د انساني حقوق نه تیر چاپیره چورلی. اولنې چې کوم دی جنرال اسمبلی دا هغه په دنیا کې د اقوام د هیومن رائټس لپاره کار کوي. دویم سیکریټریټ دی، سکیورټي کونسل دی. دریم چې کوم دی نو هغه اکنامک اینڈ سوشل کونسل، څلورم ټرسټیشپ کونسل دی او بل پنځم چې کوم دی هغه انټرنیشنل کورټ اف جسټس، شپږم چې کوم دی هغه سیکریټریټ دی. ټیک شو. بیا د هغې نه علاوه دویم سټرکچر سره دا دویم سټرکچر د انټرنیشنل انسټرومنټ سری نو ولنې انسټرومنټ دی د یو ان چارټر. یو ان چارټر مینز ابجیکټیو چارټر کې سلی کلی چې د امن نه تابعیږي راتاویږي، د ویل بینګ نه تابعیږي راتاویږي، د ډیولپمنٹ نه تابعیږي راتاویږي، د کنفلکټ ریزولوشن نه تابعیږي راتاویږي. انساني حقوق د لپاره بل انټرنیشنل بیل اف رائټس 3 بیلونه دي. اولنې 10 دسمبر 1948 چې هغه ته موږ وایو یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس. بیا هغه چې کوم دی په هغه باندې 1966 کې یو کوویننټ شوی په 1966 کې چې هغه ته وایي انټرنیشنل کوویننټ آن سیول اینڈ پولیټیکل رائټس. دویم کوویننٹ شو انٹرنیشنل کوویننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس هغه په 1976 کې شو. نو دا اقوام متحده یونیورسل چارټر چې کوم دی د هیومن رائټس دا کمپلیټ شوی کله دی 1976 کې. بیا دریم نمبر د دې یو دا بیس دی چارټر بیس ارګنز، بل دا د انټرنیشنل انسټرومنټ سری، بل دا غي د لپاره امپلیمنټیشن څوک دغ کوي قانون شته، امپلیمنټیشن نفاذ یې څوک کوي د اقوام متحده تحت د انساني حقوقو امپلیمنټیشن نفاذ څوک کوي، د دې چارټرز نفاذ څوک کوي. نو د اقوام متحده هغه میکانیزم هغه نفاذ د لپاره سټرکچر چې کوم دی صرف د هیومن رائټس لپاره نو د اولنې دی کمیشن آن هیومن رائټس، یو یونایټډ نیشن کمیشن آن هیومن رائټس اینڈ سب کمیشن آن سب دا پارټیکولر نیمز دي اینڈ سب کمیشن آن prevention and protection of minorities. دویم شو دا دویم نمبر چې په دې کې دی هیومن رائټس کمیټي. د هیومن رائټس کمیټي په ټوله دنیا کې په سیډا کې په سی آر سی کې چې انټرنیشنل یو کمیټي د ملکونو هغه ته ریپورټینګ کوي چې دا سټیټس دی، دا د ښځو د حقوقو، دا د سړو د حقوقو، دا د مینارټیز، دا د چلډرن او دا د ټرانسجنډر یا د نورو د اولډ ایج والا سپیشل لاس چې کوم دي. نو هیومن رائټس کمیټي دویم امپلیمنټیشن سټرکچر دی. ٹھیک ده. دریم سټرکچر چې کوم دی نو دا د یونایټډ نیشن های کمشنر فار هیومن رائټس. دریم سټرکچر د امپلیمنټیشن لپاره دا دی چې هغه کار کوي په دنیا کې. پوهیږئ نو دا ټرائنګل دی چې هغه کار کوي د اقوام متحده تحت فار د امپلیمنټیشن اف د هیومن رائټس. تھینک یو.